بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا والمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق الله مولانا العظيم. عزتمندو دا قرآن کریم د دې ځای پورې مونږه په تېر کال کې ویلی نو آینده کال که ژوند انشاءالله حیات وفا وکړه نو دا به اخر ته به پورې رسوو انشاءالله. سوره ذاریات شروع کوو. دا سوره ذاریات مکی صورت او د مکی صورت او د مدني صورت فرق ما تاسو ته کړی و چې په کوم صورت کې د توحید مسله د اثبات د قیامت مسله نمایانه ذکر شوي نو دا به مکې سره تعلق ساتي. کومو صورتونو کې چې احکام د شریعت ذکر شوي نو عام طور سره هغه د مدني ژوند سره تعلق ساتي. په دې وجه باندې دلته هم د دې صورت موضوع چې دا ناغوم دا راتلونکي آیات ته چې انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. دا دې صورت موضوع دا یعنی اثبات د قیامت. دلته به موږ اثبات د قیامت به هم ذکر کیږي. د انبیاء علیهم الصلاة والسلام تذکره به هم کوو ځکه چې نبی علیہ السلام کله دا دعوت پیش کو چې قیامت را روان دی، قیامت به هم راځي او تاسو به یو خدای عبادت او بندگی به هم کوئ. نو خلک ډېر په تویش کې راغی او کوم قسم تکلیف رسول چې د هغې نه کېدی شو نو پیغمبر خدا ته ورسول. نو پیغمبر خدا انتهایی پریشان دی. نو د انبیاء علیهم الصلاة والسلام ذکر ورته الله تعالی کوي چې دا مسله یوازې ستانه ده، دا تکلیف یوازې تا ته نه دی رسېدلی، ستانه مخکې ډېرو بې شماره پیغمبران راغلي دي او هغوی دا حق پیش کړی دی او د دغه حق ته پیش کولو په نتیجه کې هغوی ته قسمه قسم تکلیفونه رسېدلي دي او قسمه قسم ضررونه رسېدلي دي او کومو خلکو چې د پیغمبرانو په خبره باندې لبیک کړی دی نو هغه که ډېر لږ هم دي نو الله تعالی کامیاب کړي دي. کومو کسانو چې خلاف کړی دی نو کومو کسانو مخالفت کړی دی او کومو کسانو د تکذیب نسبت کړی دی پیغمبر ته او د الله کتاب ته نو الله رب العزت هغه قومونه د مخ د ځمکې نه هټاو کړي دي او ختم کړي دي. نو په هغې کې به د قوم لوط او دا قسم ته واقعات به ستاسو مخې له به راشي. الله رب العزت فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی. والذاریات ذروا قسم می دی په هغې هواګانو او سیلو باندې او بادونو باندې چې الوزول کوي الوزول. فالحاملات وقرا پس د هغې نه قسم می دی په هغه وریځو باندې چې بارونکي دي بوج لره یعنې بارانونه خوبه په خپل لپیټ کې اوچتوي. او فالجاریات یسرا پس د هغې نه قسم می دی په هغه جهازونو کشتو باندې چې روانې دي په سمندر کې په آرام آرام سره. فالمقسمات امرا پس د هغې نه قسم می دی په هغه جماعتونو د فرشتو باندې چې هغه تقسیم د کار کوي د الله تعالی کارونه په هغې باندې تقسیم شوي دي او هغه کارونه چې کوم دی هغې سرته رسوي. الله رب العزت چې په مخلوق باندې قسم خوري نو دې مطلب دا چې دا مخلوق ګواه دی په دې خبره باندې. نو معنا دا ده چې هواګانې ګواه دي، دا دغه چې کوم دی وریځې ګواه دي، دا کشتۍ ګواه دي، دا تقسیمونکي فرشتې ګواه دي په دې خبره باندې چې انما توعدون لصادق. یقینا هغه څیز چې تاسو سره یې وعده کیدی شي چې هغه بعث بعد الموت دی، د مرګ نه وروسته بیا ژوند دی او بیا هلته حساب کتاب دی، هلته د الله دربار کې پیشي ده، هلته کامیابي او ناکامي ده. دا یقینا دا ورځ راتلونکې ده
و ان الدین لواقع او یقینا جزاء د اعمالو او بدل د اعمالو خامخا واقع کیدونکی دا دې ترجمه وا نو زاریات د زاریت جمع دا دلته صفت د هواګان او د بادونو نو معنا دا شوه چې زما دې په هغه بادونو سیلو باندې قسمی چې الوزونکي دي ګرد و غبار لره دا ګرد او غبار والوزي داسې په هوا کې لاړ شي دقسې ختم شي او حاملات د حاملتون جمع ده دا باردارې ته وایي او باردار ته وایي نو دلته د دې نه مراد وریځې دي وریځې په دې سمندر باندې راښکته شي او پر سمندر باندې پرتی او د سمندر نه چې کوم دی د اوبه راخلي دا ګویا کې د اوبو ټانکۍ دي دا لګیایي او پر سمندر کې دا ډکېږي دا چې په جهاز کې کله ځئ او د سیلمس طرف ته ناست یې نو دا چې د ایران نه واوړي او د بلوچستان نه واوړي نو بیا ټول په سمندر باندې روان نو چې لاندې وګورې نو ته به وایې ګینې د ګډو رمې دي لاندې دا لوی لوی وریځ را راښکته شي پر سمندر د پاسه پرتي تا ته به د ګړو په شان د هغه ځای نه ښکاري دا پر اوبو باندې پرتي د اوبې جذب کوي د الله په حکم باندې او بیا الله تعالی دې بادونو ته ووایي چې ځئ دا اوسوچتې کوي هغې اوچتې کړي او کوم ځای ته چې الله غوښتل غواړي هغه ځای ته هغه وریځې لاړ شي او هلته د هغې نه باران کېږي نو وقر اصل کې بوج ته ویلې کېږي نو قسم مې دي په هغه وریځو باندې چې بارونکي دي هغه بوج لره او دلته د بوجون نه مراد هغه د باران هغه اوبه دي او دارنګې فالجاریات پس د هغې نه جاریات جمع د جاریتون ده او دا روان ته ویلې کېږي جاریه روانه جریه تللو ته ویلې کېږي او یسرا معنا دا ده په آرام آرام سره د اوبو پر سطحه باندې رواني په هغې کې ګړب ګړوب نه وي او ښکته والی پورته والی نه وي بلکل په آرام باندې په دې باندې روان دي او د دې هر څه نه چې کوم دی الله تعالی بې خطرې کړي دي چې یا به دا د اوبو ویښته لاړ شي یا به تاسو پسې به واوړي مګر کله چې الله ازمایش کوي خو ځان د خبره ده فالمقسمات امرا پس د هغې نه قسم مې دي په هغه جماعتونو د فرشتو باندې چې تقسیموونکي دي امرا کار د الله لره الله رب العزت په هغې باندې کارونه تقسیم کړي دي جبریل علیه السلام ته لوی کار د وحی حواله کړی دی چې ستا کار به دا چې پیغمبرانو علیهم السلام ته به وحی وړي میکائیل علیه السلام ته الله تعالی د بارانونو او د رحمتونو او دغه ورکړی دی چې ستا کار به دا چې ته به د بارانونو انتظام به کوې کوم به زه خو انتظام به ته کې او دارنګې زه رحمتونه به نازلوم نو دا به داسې کې دارنګې اسرافیل علیه السلام ته الله تعالی شپېلۍ په خوله کې ورکړې ده چې ستا کار به دا چې ته به پوک وهې او د هغې سره به دا دنیا ورانیږي او بیا به پوک وهې او بیا به دا دنیا بیا به چې کومه دی نو آخرت به آبادیږي دا کار د هغه دی او حدیث کې راځي چې نبي کریم سلام بعضې موقعو کې به ملګرو ته را خبره وکړه چې تاسو څنګه داسې لکه خندا کوئ یا تاسو څنګه داسې دغه چې کوم دی بې تکلفه ناست یئ او تاسو چې کوم دی نو د آخرت غم نه کوئ حالانکې صاحب د شپېلۍ دا شپېلۍ په دې خوله کې نیولې ده او دا تندی تریو کړی دی او په دې انتظار کې دی چې الله به کله چې پوک ورکړه په دې انتظار کې دی بس او اسرائیل علیه السلام ملک الموت چې چاته ویلې کېږي نو هغې ته الله تعالی د قبض الارواح چې کوم دی دغه ورکړی دی چې ته به د خلکو نه روحونه وباسي دا خو هغه نمایانې څلور فرشتې دي چې تاسو ټولې پېژنئ د هغې دا کارونه دي او دې نه علاوه هرې فرشتې ته کار حواله دی او د عبادت انواع او اقسام ورته حواله دي او هغه ټول کوي او هغه داسې نه دي لکه موږ چې یو موږ ته هم ډېر کارونه حواله دي خو موږ خو د سره ونه کړه او که هم کړه نو هغسې مو نه کړه څنګه چې د کولو حق و اما فرشتې چې دي نو بس لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دی نو دا خبره ده چې الله رب العزت فرمایل
زماری قسمی په هغه بادونو باندې چې الوزون کې دي الوزول پس د هغې نه قسم مې دي په هغه بارونکو وریځو باندې بوجونو لره پس د هغې نه قسم مې دي په هغه کشتو باندې چې په هغه کشتو روانې یسرن په آرام آرام سره پس د هغې نه قسم مې دي په هغه جماعتونو د فرشتو باندې چې تقسیمونکي دي کار د الله لره د الله په حکم باندې دا ټول په دې خبره ګواه دي چې انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیدی شي لصادقون دا خامخا رښتینی دی چې هغه د قیامت راتلل دي او قیامت برپا کیدل دي وان الدین لواقع او یقینا جزاء اعمالو دا خامخا واقع کیږي دین دا نه یې دینو په معنا د بدلی ورکولو باندې کما تدینو تدانو څنګه چې کوي کما تفعل تجاز ترجمه کوي مفسرین کما تفعل تجاز څنګه چې ته کوي دقسې به تا ته بدله میلاوي که نیکي کوي نیکي بدلی وي او که بدي کوي بدي بدلی وي والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون والسماء بیا الله رب العزت قسم خوري والسماء زماری قسمی په اسمان باندې ذات الحبك چې د خاوند لارو دی د خاوند لارو مزیدارو دی او دا قسم په دی باندې چې انکم لفی قول مختلف یقینا یی تاسو په یو قوم ګډوډ کې یعنی مسترب ترجمه کوي مفسرین تاسو په یو مختلف قول کې یی په باره د قرآن کې او په باره د پیغمبر کې چې څوک وایي ساحر دی څوک وایي مفتری دی څوک وایي کذاب دی او څوک وایي مجنون او لیونی دی او دارنګې کله قرآن ته سحر وایي کله ورته شعر وایي کله ورته جادو وایي او کله ورته افترا وایي دا د قرآن او د پیغمبر په باره کې دا اسمان د ښایستهو لارو په دې ګواه دی چې تاسو په یو قول مختلف کې او په یو قول مسترب کې پراته یي د پیغمبر په باره کې او د قرآن په باره کې حبکو جمع د حبیکتون دا او حبیکتون او طریقتون لفظن او معنن یو شی دی تاسو به ما په خبر پوه شوئ حبوک جمع د حبیکتون دا په شان د طریقتون دا لفظم و معنا یعنی وزن د حبیکتون او طریقتون یو دی او معنا هم یو د لار او بعضې مفسرینو لار حسنه ډولۍ مزیدار لار ترجمه هم کړې ده ځکه ما ترجمه داسې وکړه چې قسم مې دي په اسمان خاوند لارو مزیدارو باندې دا ترجمه مې ورته دې لپاره وکړه او د انکم لفی قول مختلف ترجمه مې درته وکړه چې دا په معنا د مسترب دی چې کله وایي دا سحر دی کله وایي دا جادو دی کله وایي افترا ده کله وایي دا کذب دی کله وایي دا یو خبر او کله بل او د کسر پیغمبر په باره کې هم دا خبرې کوي نو دا هغه مختلف اقوال دي او دا د مفسرینو لیکلي دي چې دغه چې کوم دی باطل پرستی نو رجاع هغه بار بار د خپلې خبرې نه واپس کېږي د یو سړي د باطل پرستۍ لپاره دا لویه نښه ده لویه نښه چې دی په یو خبره باندې ټینګېږي نه کله یوه خبره کوي او سهار یوه خبره کوي او ماښام بله خبره کوي مازدیګر بله خبره کوي یوفکو عنه اړولی کېږي د دې قرآن نه اړولی کېږي د دې پیغمبر نه او د دې دین نه من افک هغه څوک چې د الله په علم کې اړولی شوي یعنی معنا دا ده چې په الله چاته دا توفیق په چا باندې حرام کړی دی چې د حق طرف ته راشي نو هغه کسان د دې حق نه اوړي او د پیغمبر نه اوړي او د قرآن نه اوړي چې د الله په علم کې د هغې دپاره لیک شوی دی چې دوی به خامخا اوړي او دوی محروم دي د دې لارې نه او په دې لار باندې د تللو نه او بیا قتل الخراسون ملعون دي کړی شي ملعون دي کړی شي دروغجن قتلا په معنا د قتلا مجهول صیغه ده
نو معنا دا دا قتل او دی وجلی شي او خراسون نائب فاعل له او دی وجلی شي خراسون او خراسون خراس جمع دا دا په معنا د دروغجن باندې راځي ا تخمینی چې لګي او پرتولی سازي دا ته خراس ویل کیږي او الله رب العزت چې دا الفاظ کومځه کې استعمال کی چې قتل الانسان ما اکفر یا قتل الخراسون نو دلته په معنا د لعنت باندې الله چې کله د قتل لفظ نسبت الله ته وشي چې ځکه چې دې فاعل ښکارا خبره ده چې فاعل دې الله تعالی دې ځکه خودل ته قتل ویلې شوی دی نو فاعل الله دې او متعین دی وجل صرف الله تعالی کوي نو چې الله ته وجل نسبت شي نو مراد اللعنتی مفسرین وایي قتل الخراسون ملعون دي کړي شي دروغجن اوس قرآن د دروغجنو ترجمه کوي دا دروغجن څوک دي او بهترینه ترجمه د قرآن هم دا ده چې یفسر بعضها بعض حصې د قرآن د بعضو تفسیر کوي الذین خراسون هغه کسان دي هم فی غمرة ساهون چې دوی په چپه کې او په بېهوشۍ کې ساهون غافل دا غمره اصل کې بېهوشۍ ته وایي غوټې ته وایي پرکالی ته وایي چې سړی داسې بېهوشه شي او ساهون په معنا د غافلون باندې دی یسألون ایانا یوم الدین تپوسونه کوي تا نه چې کله به وي ورځ د بدلې دا د قیامت ورځ به کله یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو یا رسول الله متى الساعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ویلک فما اعددت لها ویلک فما اعددت لها دا لفظ د خیرو دی خو مقصد خیری نه دی ترحما هلاک شي تا ولا څه تیاری کړی دی د قیامت لپاره تا څه تیاری کړی دی مونږ په دې کې ټول پاتې د قیامت په تیاری کې مونږ ټول پاتې شو ډېر کم تیاری یا مونږ ځان ته وایو مونږ تیاری کوو مونږ انتهایی کم کړی دی دې وجې نه د قیامت لپاره تیاری پکار دی یوم دا یوم الدین هغه ورځ ده هم علی النار یفتنون چې دوی به په دې اور باندې یفتنونه معذب کېدی بشي دوی به په دې اور باندې معذب کېدی شي او ورته به وایي ذوقوا فتنتکم اوسکئ د خپل عذاب لره تاسو د خپل عذاب اوسکئ یعنی دا کم دا فتنه تعبیر ترې په دې باندې کوي چې دې ټول عمر په دنیا کې کار همدغه فتنې برپا کولو او روچتولو هذا الذي كنتم به تستعجلون دا هغه شی او دا هغه څیز دی چې وایي تاسو په تلوار باندې غوښته دی لره څنګه دی به ویلي چې که ته رښتیا حقې او دا قرآن رښتیا حقې نو بیا راوله که هغه عذاب لري چې ته پرې ومنې بار بار په قرآن کې د پیغمبر خدا نه او د ټولو پیغمبرانو نه مشرکانو کافرانو هم دا مطالبې کړي دي نامنون خلکو هم دا مطالبې کړي دي او بار بار دا مطالبې کړي دي د دې وجې نه قرآن به ورته وایي دا هغه شی چې تاسو په تلوار باندې غوښته دا ځای په ځای قرآن کې ذکر دي چې دغه دا راکه موږ ته هغه حصه زمونږ د عذاب نه موږ ته راوله که نه کوم او اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم دا په قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر دي اوس د قرآن دا یو تقابلي مطالعه ده ترغیب او تخویب په دې کې الله تعالی ذکر کوي دا مخکې تخویب یارې ورکړه اوس الله تعالی د نیکانو صالحانو بیان کوي د ایمان او د تقوا طرف ته دعوت ورکوي ان المتقین فی جنات وعیون یقینا پرهیزګار خلک یعنی کامل مؤمنان دا به په جنتونو په چینو کې آخذین ما اتاهم ربهم اګستون کې وی دوی هغه نعمتونو لره آتاهم ربهم چې ورکړي دوی ته پروردګار دوی انهم کانوا قبل ذلك محسنین دا ولی الله تعالی دوی سره دا احسان وکړو یقینا او دا متقیان او دوی په دنیا کې مخکې دی نه په دنیا کې محسنین نیکی کوونکي د محسن معنا دا ده چې د عمل مطابق سنت سره کوي د سنت مطابق عمل کولو ته دغه ته محسن ویل کېږي یو سړی نیکی کوي خو د پیغمبر خدا په طریقه نه دی نو هغه محسن نه دی بلکې هغې ته خو بل څه خلک وایي هغې ته خو بیا بدعت وایي هغه محسن نشي کېدی
او کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون او دا نیکان او متقیان او دوی لګون دي د شپې نه ما یهجعون دوی با معنا دا ده چې دوی به خوب کوو هجوع په معنا د خوب باندې راځي نو دوی ډېر کم به د شپې نه چې کوم دی خوب کوو یعنی معنا دا ده چې دوی به خپله شپه دا به د الله تعالی په عبادت او بندګۍ کې په ذکر او اذکار کې او په سوچ او په فکر کې به شپه تېروله بار بار به راپاڅېده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او مونځ به یې کو بیا به سملاسته او مونځ به یې کو بیا به تاسو چې کله د بخاري وایي تاسو پته ولګي چې نبي علیه السلام به څو کرتې به د شپې را بیدار شو او مونځ به یې وکړو بیا به سملاسته اوده به شو عایشه ام المؤمنین وایي بیا به راپاڅېده او بیا به اوده شو نو کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون او دوی ډېر کم خوب کوونکي د شپې نه او دا شپه به یې ټوله په عبادت کې تېره کړه خدا به نه ویلي چې بس زه خو پورې وتمه زه خو جنت ته ورسېدمه زما خو نور چې کوم دی هېڅ نشته او دا نور باقي خلک ټول جهنمیان دي او قدر زه قدر چې کوم دی نو شپې راپاڅېدلی وم تهجد مې کوي نه په صحابه کرامو کې او په مسلمانانو اولو کې دا شیخي نه پیدا کېدله دا ځان ته خوښي نه پیدا کېدله چې په زما نه علاوه بل جنتي نشته دی بلکې هغې حالت به دا و چې وبالاسحار هم یستغفرون په وخت د سباونو کې اوم دوی چې کوم دی بخښنه غوښتونکي د الله نه د الله نه به بخښنه غوښته تا به ویلي چې دا شپه یې ګینې تمامه شپه په ګناهونو کې تېره کړې ده چېرته زناګانې او شراب نوشۍ کړي او ګډاګانې کړي دي او ګناهونه یې کړي دي داسې به د سهار په ټیم کې الله ته د خپل ګناهونو نه توبه ایستله اسحار د سحر جمع ده سحر اصل کې موږ پرې خپله پښتو کې دې ته وایو چې دا تاسو راپاڅئ او کله نور راختلی او کله نه که نه دې ته سحر وایي خو نه سحر دلته مراد د بانګ د اذان نه لږ غوندې مخکې ټیم ته وایي دا سدس اللیل د سدس اللیل الاخر چې دی ټکه چې کوم دی سحر دی او حدیث کې راځي چې الله رب العزت صحیح حدیث دی اسماني دنیا ته راځي د خپل شان لایق سره چې څنګه الله د شان سره تل لایق دي او اواز کوي نشته زما بندګانو کې چې ما نه څه وغواړي ورکم ورته نشته داسې څوک چې زما نه څه وغواړي ورکمه او دا داسې حتی چې سبا صبح صادق راوخېږي دې وجې نه دا ډېر عزیز ټیم دی چې د وخت کې تاسو پاسئ او یو دوه رکعته لمونځ کوئ خپل کتاب ګورئ نو الله رب العزت په تاسو ته علم نافع به درکړي او یو محققانه علم به الله تعالی تاسو له درکړي او د قرآن په دې رازونو باندې به بیا پوهېږئ او دا یوازې نه چې شپې تهجد کوي او نفلونو له زور ورکړی دی دا خو عبادت بدني دی څنګه چې په عبادت بدني کې دوی پهل کړی دی او د هر چا نه مخکې شوي دي نو دارنګې په عبادت مالي کې هم دقسې دي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او په مالونو او دولتونو د دې متقیانو کې حق دی للسائل د پاره د سوال کوونکي والمحروم او د پاره د هغه سړي چې سوال نه کوي دلته د سائل نه هغه مراد دی چې راشي او تا ته څه وایي چې الله په نوم باندې راله څه راکړه او محروم دی ته وایي چې دا وږی تږی دی خو راغلی دغه ځای کې د سترې ته ولاړ دی غږ نه کوي شرم وله ورځي چې تا ته وایي چې د الله په نوم باندې راله څه راکړه او دته محروم ځکه وایي چې دی اکثر محرومه پاتې کېږي خلک وایي دی نه غواړي به چې نه غواړي د به ضرورت نه وي هغه لاړو خلک ورکوي د دې وجې نه قرآن تعبیر په محروم سره وکړو وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آياتنا پدې ځمکه کې نښې دي للموقنين د پاره د یقین کوونکو خلکو دا یقین د دې علم نه لږ مخکې مرتبه ده یقین د علم هغه مرتبه ده چې هلته شکونه مکونه مکمل طور ختم شي نو هغې ته به یقین ویلی کېږي د دې وجې نه د الله علم ته علم یقیني نه ویلی کېږي ځکه چې علم یقیني حاصلیږي په زوال د شک سره او د الله داسې مقدس ذات دی چې د هغه شکونه مکونه نه راځي پرې پوهېږئ که نه نو دې وجې نه دا تبلیغي حضرات د یقین ډېر زوتی که نه ترجمه یې دغه چې ما درته وکړه ځکه وایي وفي الأرض آیات په ځمکه کې نښې دي د الله د قدرت وفي انفسکم او خود ستاسو په ځانونو کې هم د الله د
وحدانیت او د الله د وجود نښې دي. او د دې وجې نه یو سړی وایي وفي کل شیء له آیة تدل على انه واحد. په هر یو څیز کې د الله د وجود، د الله د وحدانیت، د الله د خالقیت، د الله د رازقیت نښې دي. او خود د انسان پرې نفس کې او د انسان پرې بدن کې هم بے شماره نښې دي. یو نښه باندې چې تاسو بیان شروع کوئ په ګنټو کې به خلاص نه کوي. د خپلو لاسونو ته سړی وګوري، ګوتو ته وګوري، د نوکونو ته وګوري، د بندونو ته وګوري، پر یو لاس کې شروع پې وکړه. او د دې پته خو الله سړي ته ولګي چې کله د سړي دا اندامونه یو اندام کار پرېږدي، چې د انسان دا ګردې څه کار کوي، د انسان دا زړه څه کار کوي، د انسان دا تریخې څه کار کوي، د انسان دا پړپوس څه کار کوي، د انسان دا اینه څه کار کوي. دا پته خو الله سړي ته ولګي چې هغه یو نعمت دی نه الله والي، نو بیا هغه سینې انسان پاتې نه شي، بس ختم شي. ځکه وایي چې قرآن بل ځای هم دا وایي چې وفي الآفاق وفي انفسکم، په دې اطرافو کې او ستاسو په ځانونو کې د الله د قدرت نښې دي. افلا تبصرون، آیا تاسو نه ګورئ؟ یعنې تاسو د ګورئ نه، د هر یو ته وګوره، پر یوه پاڼه کې څومره دلایل دي د الله د قدرت. وفي السماء رزقكم وما توعدون، او په اسمان کې ستاسو روزي ده، وما توعدون، او هغه چې تاسو سره وعده کېدی شي. دا اسمعي یو مشهور مورخ دی، د مدارک لیکلي دي په دې ځای باندې، پخوا ما کتلی و چې یو مشهور مورخ دی اسمعي. هغه وایي زه یو ځلې را روان وم او دغه ته راتلم د بصرې ته، نه بصرې نه را روان وم او تلم بل خواته په لار باندې یو باندېچې مخې له راغی. وایي خپل جونګي اوښ باندې سور و. وایي ما ته یې وویل چې من این جئت، ته د کوم ځای نه رالې؟ وایي ما ویل چې من بصره. چې ښه. وایي ما ته یې وویل چې د قرآن څه حصې راته ووایه، د قرآن څه حصې راته ووایه. نو ما سورې زاریات ورته شروع کړو، او چې دې ځای ته را ورسېدم چې وفي السماء رزقكم وما توعدون، نو ما ته ویل چې حسبک الآن، اوس بس که، بس اوښ نه کوشه او اوښي په خپله باندې حلال که او بیا یې سپین که او وړوکی که، او دا خلک به راته ده او په خلکو باندې تقسیم او توره موره یې ماته کړه او ایسته روان شو. ډېره زمانه بعد په مطواف کې، یعنی بیت الله شریف نه چې چاپېره کوم ځای ده کې ته مطواف و، په مطواف کې ناست یم، په مطواف کې یم چې ګورم اکا اعرابي راسه میلاو شو، داسې نری شوی دی او تک زیړ شوی دی داسې. او دغه وخت کې چې کله ما ورته دا آیات واورو، نو ویل چې نو چې دا دغه وشو، نو ما ته یې وویلې چې هغه ورپسې اتا چې که نه هغه د بصرې د جامع مسجد نه راتلې، نو ورپسې راته ووایه. نو ما ورته دا وویلې چې په ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. وایي دا مې وویلې، وایي داسې دا اسمان ته دا دغه اوچت کړه چې واه الله، ای زوروره خدایه، ته خلکو ته خبرې کې، ستا خبرې خلک نه مني، ته ورته په هغې باندې قسمونه خوري. واه یې وکړو، بس سا یې وختله، بس وفات شو. یعنې خلک قرآن خلکو اورېدلی دی، نو خلکو په دې بدنونو کې او په دې دماغو کې یو لوی انقلاب راوستی دی. قرآن خو یو انقلابي کتاب دی، خو موږ پې ځکه نه پوهېږو چې زموږ لاسونه خپې په بدعاتو او رسوماتو کې دننه شوي دي. د دې وجې نه زموږ مشران دا لیکلي دي چې ینزع عنه فهم القرآن، دا داسې خلکو د ذهنونو نه الله د قرآن فهم وباسي، بیا په قرآن باندې نه پوهېږي. هغې قرآن صرف د تبرک دپاره وایي. تاسو بدعتیانو ته نه ګورئ، پابسې د قرآن آیات به ووایي، حدیث به ووایي، نه د قرآن ترجمه کوي، نه د حدیث ترجمه کوي، نه د هغې متعلق څه خبره کوي، او بیا به خوبونه شروع کړي او د خپل مشرانو اقوال به شروع کړي. تاسو وګورئ، دا خبره دلته وګورئ، او بیا چې دا په دې درو کې راپاسي، بیا ورته غوږ کېږي چې څه چل کوي. ځکه وایي
ورب السماء والارض پس قسم می دی پر رب د اسمانونو زمکو باندې انه لحقنا یقینا دا قیامت قائم دلا او دا قرآن او دا پیغمبر انه لحق دا یقینا دا سی حق دی مسلمان نکم تنطقون و مثل الله کې چې تک تاسو خبرې کوي ته چې دا کمی خبرې کوي پر خپل خبرو کې تاسو شک راځي چې څنګه دا خبرې نه کوم دا بل څوک لګیا دی زما پر جواب باندې کنه مونږ هم دا وایو چې نه دا خو زه خبرې کوم زه لګیا یم د قصیله کسن چې پر خپل خبرو کې تاسو شک نشته دی د غرنګي د قیامت په قائمېدلو کې چې کوم قرآن او پیغمبر تاسو ته پیش کوي په دې کې مشک نشته دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ان شاء الله العزیز بیا بک خیری هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین نبا ان شاء الله سبق واله دعا کوي الله موږ قرآن په اسرارو لطائف او ترجمو باریکو باندې کوی کې د سره سره الله موږ په باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي د رسو کار کوي کامیابی کې سو کې مخالفت کوي هدایت ورته کوي په بد قسمت تباہی کې الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټول په ایمان کې څومره زموږ مشران د مسلمانانو زنانه نارینه مشران کشران وفات شوي دي خدای غټول بخي خدای غټول بخي خدای څومره چې د مسلمانانو بیماران ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي خدای دا تمام دنیا د اسلام پر رنگ کې رنگ کې د قرآن پر رنگ کې رنگ کې د سنت پر رنگ کې رنگ کې او خاص کر زموږ را پاکستان خدای د قرآن پر رنگ کې رنگ کې د قرآنی نظام پر رنگ کې رنگ کې یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي یا الله زموږ ټول ناراضي شي خاتمه زموږ ټول په ایمان کې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة